بسم الله الرحمن الرحیم. په مشکل وخت کې د خلکو په کار راتلل پکار دي. دا مشکل وخت چې دی دا په هر چا باندې راتلی شي. د دې الله پاک امتحان راولي په انسان باندې. ستا صبر مزموي، ستا ظرف هم ګوري چې یاره په تا کې څنګه ظرف دی، ته د خلکو مدد څنګه کوې. ما دا اکثر له خپل سټوډنټس تپوس کوي چې سر مونږ خو لکه شوکت خان هم خو نشو کولاولی، نه انډس هسپتال کولاولی شو، نه ایدي سنټر کولاولی شو. زه هغې ته اکثر له یو مختصر خبره کوم. ورته یم د کوڅه کې چې تاسو روان یې، په محله کې روان یې، په سړک روان یې، یو چلکه دا خوا کولی شي که نه د کیلي چې هغه د دې سړک نه اخوا کې د کوڅې نه اخوا کې څوک پې ونه خوېږي، هم ستاسو د کور ماشومان یا د بل چا ماشومان پې ونه خوېږي، یا داسې یو کار چې هغه ستاسو په خپل وس کې دی، هغه ستاسو په خپل لاس کې دی، هغه خو کولی شي که نه. دغه غټې منصوبې دي، دغه دپاره الله پاک خاص منتخب کسان ساتلي دي، هغې نه به الله پاک کار اخلي. خو چې کم زمونږ د وس کار دی هغه مونږ کولی شو که نه. زه په موټرسایکل مثال په طور روان یم، یوازې ما ځان سره څوک کس کېنوم، دا د دې سورلی صدقه ده، دا د دې موټرسایکل صدقه ده. هغه چې چېرته م ځي که نور وي مثال په طور باندې، نو هغه نور نه یې زه بچ کړم. دغه شانتې چې څوک په کم قسمه مدد کولی شي، د بل کس د خپل سکلز په مطابق باندې مدد وکړي. تاسو له لیکل درځي، بل کس له لیکل نه ورځي، د لیکلو مدد ورسره وکړي. تاسو له پړاول درځي، بل کس له پړاول نه ورځي، د پړاولو مدد ورسره وکړي. تاسو سره چې الله پاک کم سکلز هم درکړي دي، هغه د سکلز په مطابق باندې د هغې مدد وکړي. الله پاک پس تاسو مدد کوي. خو دا شرط پکې دی چې اخلاص غواړي. چې کله پکې اخلاص وي، الله پاک په کلم تاسو نه خرابوي او الله پاک په تاسو له لارې کولاوي. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.